बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। सिराजी का सबक नंबर 9 अहवाल बनातिल इब्नी। जिना हज़रत मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह दिल मस्योन वलकुम अहवाल दी हालात खाई। बनात मन अलमसई अल इब्नी यानी बनात लुणी अल इब्नी दी zwi लुणी तेल शी अलमसई पूतिया यही ची व बनातुल इब्नी का बनात सुलबे د المسۍ داسې وګڼه لکه خپلې ذاتي لوڼې لکه څنګه د هغو وله حالات دي د شیطه دوی حالات دي خېدو وله څو حالات زیاتي دي لږه ولهن د دغه المسیانو دپاره احوال ست شپږ حالاته دي څه کله یوه المسۍ وي هغې ته د ټول مول نه نیمه حصه میلیږي خو په هغه حالات کې څه کله لور ورسره نه وي النصف للواحدتې نیمه حصه د مول نه ورکولی شي اله څه کله پکې لور نه وي والثلثان للاثنتین فصاعدة که بیا دوی وي یا دوونه زیاتې وي نو بیا دغو المسیو ته دریمه حصه دوه ورې ورکول شي څو تیل شي په عربي ژبه کې ثلثان په اردو کې تیل شي دو تهایي خدا کله عند عدم بنات الصلب څه کله لوڼې نه وي څه لوڼې نه وي دو بیا بدشهي چلیږي ښه که بیا د شی ته چال وشو څه المسۍ شته یا المسۍ وې نه زیاتې وي خو ورسره لوره سړي پوتی وه لکه سړی مړ شوی ده لورې شته ده المسیانې شته ده اوس به دغو المسۍ ته څه میلیږي ولهن السدس مع الواحدة السلبیة که یوه لور موجوده د سلبیه د ذاتي نسبي لور ده او المسیانې شته دي نو بیا دو ته شپېږمه حصه میلیږي لور ته بیا نیمه میلیږي که نه نو نیمه ته شپېږمه میلو کې ونه جوړ د شي بیا ثلثان تکملتن دې سره به پوروله وشي تکمله معنه پوروله کېدل للثلثین د دوو تهایو دپاره ځکه څه کله دوی لوڼې یوه لور یوه سره د نورې المسۍ میلو شي دو ته د ثلثان نه زیاته نه میلیږي خو دې ځای کې د لور ته نیمه میلو شوه څه کله بیا ته شپېږمه بیا راکاټ کې ونه نه شپېږمې سره څه کله نیمه میلو کېدي نه بیا جوړېږي دو تهایي خادو خیوي لور په صورت کې ده که نه ولا یرثن مع السلبیتین که بیا د لور یوه نه وه دوې شوي درې شوي زیاتې شوي بس دوې شوي چلو بیا سره المسیونو ته چې شی میلویږي نه ولا یرثن بیا میراث نه وړي بیا ورته میراث نه میلیږي مع السلبیتین په کله خپله دوې لوڼې موجودې وي ښه یوه خبره کېدل شي که دغو المسیانو سره المسایه ورپوتې شوی وي نو بیا دغه المسي کې دوره طاقت پاور شته د څه هغه د وجې نه دغه المسیونې څه دي حصه خو ورته نه میلیږي خو هغه د وجې نه عصابه وګرځي څه کله عصابه وګرځي نو کوم بقایا مال پوتې شي د لوڼو نه که نه هغه به د دغې المسیانو او د المسي په منځ کې به تقسیم کړی شي او طریقه به دا وي څه المسیو ته کومې ښځې جلکۍ دي نیمه حصه ورکول شي المسي ته بیا هغونه ډبل ورکول شي کس یو سندا خبره ښایي الا ان یکون بحذائهن او اسفل منهن غلام ها که د هغو په برابره کې چوک زوی وي دي پوتې شوي او د ورور جوړېږي که نه یا نه لوندې درجې کې وړکی غلام منه وړکی فیعصبهن بیا دغه المسیانو سره عصبه بغیرهی ګرځي والباقي د کوم بقایا مول د بینهم د دو منځ کې بیا تقسیم شي لوڼو نه بعد للذکر مثل حظ الانثیین نر ته ورکې ډبلې سي ښځې ته به یوه حصه وي ښه دو خو لوڼو په باره کې خبره تېره شي چې یوه لورې بیا دو ته څه میلیږي دو ته شپېږمه حصه میلیږي که نه چې یوه لور وي بیا دو ته څه میلیږي دو ته چې یوه لور وي بیا دو ته شپېږمه میلیږي که بیا دوې لوڼې شولې بیا ورته ساره څه نه میلیږي څو پورې ورسره نرینه وړکه نه وي که بیا داسې چالو مړه شو هغه لوڼې پرېږده زوی پاتې شو نو زوی څه کله موجود وي نه بیا المسي ته څه میلیږي او نه بیا المسۍ ته څه میلیږي شپېږم حالت ته اندا ښایي څه ویسقطنه ټول المسیونې څه دي دا غورځي معنی دی بس دو ته څه نه میلیږي بالابن د زوی د واجې نه شپږ حالاته شو ګورئ دوی څه کله سړي لوڼې نه وي موجودې صرف المسۍ پاتې وي
نه دغه لمسی بیا د لوڼو په شونډې دي یدو شپې حالات دي که یوه لمسی و نیمه حساب ورکړي که دوی وي دوه نه زیات وي بیا ورته 2 ثلثین ورکول شي که بیا یوه لور موجوده وه صحیح ده بیا شپېږمه حصه ورکول شي که بیا 2 لوڼې موجودې بیا سره چې ورکول نه شي 4 حالاته شو که نه ها که دو سره ووړ کوي بیا که لوڼې وي یا خیر ده بیا ورته سبا د وجې نه شی میلیږي شپېږم نمبر دی څه کله زوی موجود وي بیا ورته ساره څه نه میلیږي